نور دې چې څه خوښه ده هغه کوه. نه، د شپې د قرآن واورېدو، سهار دې چا سره سوک سپېړه وشو او بجای د جمعات د تاڼې ته منډه کړه، دا د شپې قرآن به پتا گواهی چې بیګای زه اورېدلی وم او سهار یې خپله فیصله د پیرنګي قانون ته یوړه. دې ته عزیزانو سوچ وکړئ. قوم د قوم تباه دی او ملک د ملک تباه دی. حکومت ته هغه ظالم دی، د قوم او د دین سره لوی ظالم چې دی د 40 کالو را روان حکومتونه دي. کوم حکومت چې په خپل دور کې د قرآن قانون په ملک کې نه دی جاری کړی، دا بدبخت قوم هغه حکومت پسې بیا ارمان کوي، هغه حکومت پسې بیا افسوس کوي. ضیاءالحق به سبا لاړ شي، مونږ به ده پسې هم جاړو چې آی هی ډېر ښه سړی و، ځکه چې په 10 کاله کې پاکستان کې قرآني نظام نه و راوستی، نو ده پسې به مونږ ارمان. خدا یو ارمان به کوو، یو ارمان. که هغه د کفنکش کیسه درته یادوي چې سړی و مړی به چې وشو، د شپې به ورغی او قبر کې به یې کفن وویست. زوی وی بچیا ډېر ګناهګار یم، څه به کېږي؟ ویل پلاره خدای راستي چې په خلکو دې وبخم، بخم به دې. چې پلار یې مړ شو، زوی به دا یو ارمان بکو چې خدای دې بلا نه خوا تیر شوی خو چې تیر نه خدای هغې نه خوا هغه خو و خدای هغې نه خوا هغه هغه یو قصه ده چې یو ډاکټر یو سړی ملغلره بیا مونته پوئے گئی پا خبرہ روجہ ہم نہ نن سبا مم خدا دے خیر ملغلره بیا منتنو زرزری وینزله په والا کې چې وینزله چې پاکش اته د لاس او غرزیداو او بو یو سره ورپسې لیونی شو چې هی دا خو ډېره قیمتي ملغلره وه او داسې وشو لیونی شو سرسام شو کور ته راغی پاکې نه پلیته ښه وه پاکې نه پلیته ښه مور یې څه چل دی بچیه پاکې نه پلیته ښه وه پاکې مور چې ده ته وکته هم سرسام شو هغه هم چغې والې پاکې نه پلیته ښه وه پاکې نه پلیته یعنی گنده خوا وینزله بم نه چران او بو نه وړه بیړه غرق کور مالت خلق رال دا سچل مور او زوی دواړه چغي وهي پاکه نه پلیته خوا دوی ورته کنزلی کړي چې کنزلی کړي دا کور والام سرسام شو ول تپوس نه تپوس خو تپوس نه تپوس ایم په کور کې ناس دی دا چغي وي تپوس نه تپوس خو عام سرسام کم یو چې یو بل ته ګوري سمسار د پاکستان ته تاسو خیال کوئ ده ټول سرسام شي نو نن د یو سړي بیان دی په اخبار کې چې پاکستان حکومت را سره کومې وعدې کړې وې نو لا پورا نه کړې ستاسو د مشر بیان دی وای داسې پورا نه کړې مال پاکستان چې څوک غوطه کړي دي په سمندر کې نو هغه تر قیامت پورې به لاش هم نه راوځي
پاکستان ته ګوره، د پاکستان وادو ته ګوره، وای ابای مې لیوانای شو په تورجنی باټینګړ وایي. د دې وادي صلیح کاله وشو چې هر حکومت راغلی دی واده د اسلام راوستو نه ده کړې په دې ملک، نه ده کړې. د 90 ورځو په واده ضیاءالحق راغی او 10 کاله په دې تیر کړ. اسلام او نظریه او اسلام او قرآن او قانون او شریعت او بنچ او های کورټ او سپریم کورټ 10 کاله په دې تیر کړ. تر نن هغه خبره نشته کړې. څنګه مېوي اسې جایوي، څنګه قوم یې داسې بدر باندې حکومت راځي. دام ستاو زما د کور خبره نه ده، دا د پیغمبر خبره. کما تکونون یؤمر علیکم، څنګه چې یې داسې به امیران در باندې راځي. چې دا څنګه قوم دی که تاسو خو حکومت په خپل زندګۍ کې ولیدو او مړم نو راشي په قبر می متیازې وکړي، په خپل زندګۍ کې به نه ګورئ. دغسې کوڅه ډب به در نه جوړي. کله به ښځو پسې منډې وهئ، کله به اجړاګانو پسې منډې وهئ، کله به خنساګانو پسې منډې وهئ، کله به ممبرانو پسې منډې، کله به چا پسې منډې. دا غلو جمعداران چې جوړېده، دا کونسلرۍ، دا د کمیټۍ، دا د چواريانو جمعداران، دې لپاره تاسو سال جوړ کړی ځان ته خیال په دې کوڅو کې، په دې لارو کې، او هغه چغې، هغه سوري، او هغه غذا، تاسو سال جوړ کړ. تاسو څه قوم دی، د دې څه ضمیر دی، د دې څه ایمان دی. عزم والا قوم پکاري، مضبوط ارادے والا قوم پکاري. نبازیت چې کوم قوم کې نو قوم خورز نشي کوله. تاسو به وګورئ دا کور وارثان لاړې ډاکټر راوستو چې دا لکم سرسام دی او دا مورم سمسام دا پاکه نه پلیته خوا ده. ډاکټر راغی دا سې چلې په دې الکو کو چې او په مورې چې دا خبره ته هېره کړه چې ته هېره شوه. نو ډاکټر ویلې پیسې څومره کېږي؟ ډاکټر صاحب ویل 100 روپۍ. اول په تاسو خدای عظیم عذاب د ډاکټرانو نازل کړی دی که نه؟ څه خدای پیژندلی یې. 100 روپۍ فیس، 100 روپۍ. الته د 50 یا د 150 یا د 100 مزدوري کړي، الته د ماشوم باندې الټای دستونه لګېدلي، 100 روپۍ فیس. اوس به دا د ماشومانو مور ولا خرڅېدله به 100 روپۍ ورکوي که کې به څه. دا قهر در باندې نازل دی که نه دی؟ دا قهر د خدای په حکومت نازل کی چې لږ سوچ خو که بدبخته. بله ورځ دلته اړتال دی، یو ماشوم دی 15 میاشت، دستونه پې لګېدلي، الټۍ دي، اسپتال ته بوتلی زمونږ اړتال دی، مریضان نه ګورو. تاسو په ایمان ووایئ چې دې ملک له د خمیني غوندې انقلاب پکار دی که نه دی پکار، چې رانه یو ژوندی پاتې نشي. زما مریض درغه هغه مړ کېږي او ته وایې زما اړتال دی چې دغه وخت کې په دې اسپتال کې څومره وی او دا ګردنونه مې ته وډاو کړي دي. ستا اسپتال د پیسو دپاره دی، تنخوا دپاره دی. مطالبه دې څه ده؟ په دې اسپتالونو کې تاسو څال جوړ کړی، په ټپ وړاندې شئ. دې اسپتالونو کې خو د شپې وګورئ چې څه دي. دا قوم ړوند دی، دا خلک ویني نه چې دلته سالي. ستا اړتال دی ته زما مریض مه ګوره. دا زمونږ ملک دی. نو زما عزیزانو زما 100 روپۍ فیس دی، ورته دا 50 والا 50 به بیا درکو. هغه وی نه ماله پوره 100 راکړي. وی ښه سبا راشه ډاکټر صاحب، نو بیا به 100 درکو. ډاکټر لاړو، دغه ترورې تپوس وکړو د دې هلک نه چې بچیه دا په تا څه چل؟ ویل ولې ترورې؟ ویل دا تا چې وی چې پاکې نه پلیته خوا. بیا ور یاد شو چې بیا ور یاد شو، بیا یې چغې کړې پاکې نه پلیته خوا. مور یې چغې کړې پاکې نه پلیته خوا. پاک چې سبا ډاکټر راغی
چې ورته کتلی خو بیا هغه چغې وي. ډاکټر چې ورته وکت هغه هم سرسام شو. هغه وی یاره 150 خې وې 150 چې پرون مې 50 اغسته وې نن خو مې 50 هم لاړې. پاکستان دې دغه شی دی وروره هر یو جرای شي بل وخوره دنه خو بل خو چې هغې راجوه دنه خو بل خو سل مې څه غوښتې چې 50 هم ورپسې لاړې. دا زمونږ ملک دی او نور به ګورئ او تماشې به د ځان کوئ. دا تاسو دا شیخان اجیان صاحبان ګیری میری پریخي دي په دې کار نه کېږي. والله که په دې راټینګ کوي په دې نه خدای راستی که جنت راټینګ کوي. موږ دا ګیری دي دا ډیلی دي ډیلې دینه د ولو واخه خدي واخه دا زمونږ ګیری نه دا ډیلی دي ډیلې. یو طالب نه خان ته پوښتنه طالب دا ستا ګیره خدا که زما د سپید علاقه خدا هغه ول خان خدای راستی که خبرم چې ستا د سپید علاقه خدا که زما ګیره خدا ول ولی ول کدی ګیری ایمان تیر کو خدا ګیره ستا د سپید علاقه نه خدا او که ایمان تیر نکو نو بیا ستا د سپید علاقه ته خدا. کدا ول ایمان تیر نکو نو اسه د خدای په قهر اخته په مخم غز غز واخه ولاړ دي. عزیزانو چې د ایمان تیرولو درد دې پړه کې نو په وخت مخ باندې پاکی وها په دې کار نه کی. چا ګیره پرېخې دا په دغه په تمه ده چې دا د ګیره مې پرېخې کنه جنت په دې کې نه ده. چا دومره مسواک په جیب کې ټومبلې دغه ده کنه. چا چوک ته جمعې مانځل راغی مصالحه پوګا را چولې دغه ده کنه. په دغه نه کېږي ماما روزه رااله دې خو وګورئ کم ځای کې چې اوسېږئ کم ځای کې هلته به داسې نری نری ډونډ لګې چې هسې نه چې موږ په شربت روژه ماتومه د چا روژه بې شربته نه وي ډونډ به لګې. د پېشمني ترکاري سره روټۍ خورم هسې نه چې څوک په سپورې روټۍ روژه ونه نیسي. که یو سړي په نهاره روژه ونیوه ټول کله او ټول کنده به الله په جهنم کې پیاچي. تا په شربت روزه ماته کړه او تا ته پته وه چې د پلاني کور کې شربت د ګوړې نشته یو خدا چې خبر نه کوم ځای چې اوسېږي هلته به ځان خبره هلته به ځان خبره پلاني کور کې پته وکړي ښځې ته به وی لور ته به وی زوی ته به وی ورشه بچیه ته د هغې کور کې وګوره ماشوم به ورولېږي چې په میز ورکړه یا په کټ کې شربت یا دچکې یا ګلاسونه څه پراته دي پیکوړې میکوړې اغوستې دي که نه. زما دې په خدای قسمي چې یوه قجوره دې چاله ورکه او روژه ماته دې وله ورکو د یوې قجورې اجر به د احد د غر عمره ستا د نیکۍ په تله کې یوې قجورې نه خانان مانانی مازیګر کې د دنیا نعمتونه په مزدار روجي نیسیم نه دا زنتلا کې ټول روجه خواره دي ټول په دې ورځو کې اول 15 کسانو مانه تپوس وکړو خو خیر مانه اکثر یریږي پوهېږي چې دا داسې کافر استن سړي ته ووایي چې بیا ته به پرې راشي جی ما ته تکلیف دا روجې روجې بچیا ته فتل در پرون دا بالا مانه بینک کې رانه یو تپوس وی جی دا روجې فطرانه څومره ده مال ولې وی لږ صحت مې ټیک نه دی داسې ناپړي ته مې ورته وویله چې په دې ممبر یې اوس ویلی نه شم وګوره مال چې صحت ته ټیک نه دی په وخت ښځه هم پرېږده ځکه چې د کوم سړي صحت ټیک نه هغه ته ښځه پرېښول پکاري ته د ښځې حق نشي ادا کولی د الله بس داسې سوچ چې روح ته ووت سنډا عمره غټې یو ته وایي چې ما د روژې کفاره څومره دا ورته چا ملا ښودلي خان ستاسو رنګم ښه نه دی او رنګم ډېر دغه دی وخورئ روژې او بیا به د خیره چېرته ونیسي کینې یو 15 روپۍ د ورځې چا غریب له ورکوې
دا پاشنگر کې یو ملا یو خان ته ورکوي او بیا به خدای دغه کې خدای دې کور روان که چې کور دې وران شي 15 روپۍ د چا غریب له ورکوه دا خو هغه سټیج کې وي چې کم سړی په داسې مرض کې مبتلای چې د دنیا ډاکټران ته ناامید وي چې دا سړی عمر له جوړیږي نه بالکل او د دغه نه به دی مري نو هغه دپاره بیا دا ده چې د سرسایي عمره پیسې به د یو روجې کفاره ورکوي یو سړی تبي ونیو یا څه بدني بیمار دی 2 روجې 4 شپږ دا وخوړې روجې نه پس ته بیا ونیسي که نه هغې دپاره کفاره کوم ځای کې ده